دا خو یقینی دی د هر چا وفات او مرګ یقینی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په نخیشتم د سفر باندې بیمار شوی و نخیشتم ورځ وه د سفر د میاشتې چې بیمار شو نه محرم باندې په سفر کې چې بیمار شو نو په 12 ربیع الاول باندې وفات شو په 29 سفر بیمار دی بیا 30 بیا 1 2 3 4 5 چې 12 ربیع الاول ته ورسید رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی جنت البقی تا دا یو صحابی دا جنازی سرطلے و دا جنت البقی مقبری تا وی دا اقی نپس چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغینو بیمار او سر باندین دردو او وی بے وار رأساہو ما تی دا ٹکی وورد وا رأساہو وا زما دا سر دڑا وا دا زما دا سر دڑا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی ما ورطوی دا اللہ حبیب زما پا سر دڑ دے ما تیوی چی عائشی رضی اللہ تعالی عنہا ما تیوی چی عائشی ستا دا سر سرخوگے بخشی او زما سرخوگے بجوڑ نشی زبدی سرخوگ کے وفات کی گم او دا دنیا نبزم دا سلو یا ہستی دا دنیا نلاڑل صحابہ کرامو تا منبر خوش پاتش صحابہ کرام با مسجد نبوی ترال الامام الانبیاء بنو منبر تبای قتلو دا منبر خکولا بنوا محراب تبای قتلو دا محراب خکولا بنوا اخو دا منبر زینتو اخو دا عرب او دا عجم زینتو اغا دا دنیا نلار صحابہ کرامو باندی سمر لویا صدمر آللا سمر اخکول جون صحابہ کرامو سر استلیو صحابو سر سمر مین ورکڑی و دا صحابہ کرامو سمر اصلاح کڑی و سنخ کلی گولون پا دنیا کے پیدا کڑی سنگ دا امام الانبیاء منون کے خلقو احادیث و مبارکو کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسی روتا چی تیر شو دا یو صحابی کوری اولی دو اگا کوری پا طبیعت باندی پری نواتو خوخ نشو مطلب دا دیر خ آبادی کڑے و نبی علیہ السلام خوخ نشو چی دنیا خو یو مسافر خانه دا نو دیسی آبادی تا ضرورت اغی لگ پا طبیعت سمعو نلگی دو اغی صحابی تا چووی وی امام الانبیاء تیر شو استا کوری اولی دو خوی خی و نگرنو اغوی خوا یو سورزی که دلی نو کوری دا ڈاگی سر آوار کڑیو ٹول کوری ننولی و دا ڈاگی سر آوار پروت ویدا امام الانبیاء زما پا کور تیر شوی و زما کوری خوخ نو گرنلی نو دا ما دا پارا خنو نو یو کسراغ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخی تکینا دا سرو زرو گوتی پلاس کڑی و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری سی مخوار اغا بل طرف تاوڑید بیئیت مخوار پا بل سا مقبان دے اغا بیار آگے امام الانبیاء بیا مخوار و اغا شکیشو تپوس که یرمان امام الانبیاء مخڑی چی سو وجه دا بل صحابی ورطوی دا ما تر سرو زرو دا دی گوتی وجه معلومی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چی زما پا امت باندی بسر زر و سپین زر حرامی ہاں دا سپین زرو دا گوتی اجازت شتا خداغی مقدار دے چی گوری داغی نسیوان نی نور اجازت نشتا نوی دا تا دا سرو زرو دا گوتا پلاستا و امام الانبیاء دا لیدلی دا نزک خپش شوی دی اگا ویخا اگا گوتای راویستلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیسی اپل گزارا کرلا مطلب دا چی دا خسیز نده زما دا امت دا نارینو دا پار حرام دی سرزر زنانو دا پار اجازت شتا کسر استعمالی کسپین استعمالی
اجازت شته خو نارینهو دپاره نشته. چې هغه مجلس برخاست شو هغه صحابي روان شو نو بل ورته وی دا ګوتی خو رواله که نه، دا ګوتی رواله خپلې بیبیلی ورکه خرڅی که په بل ضرورت کې راوله. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مطلب خدا نه و، دا خو یې صرف بد وګڼل. وی والله لا آخذه، وی زما د الله په ذات قسمی کو دا ګوتی ما راواغستله، دا امام الانبیا غورځولې ده، زه دې ګوتی ته نور نه لاس کوم، دا راله نه په خپل استعمال کې نه راولم، ځکه دا امام الانبیا غورځولې ده، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم غورځولې. داسې صحابه کرام منون کی متبعین الله ورکړل، ګلونو په شان روخانه صحابه ورکړل چې قدم په قدم به د امام الانبیا اطاعت کو. عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ پسې لاړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ډوډۍ وینا وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډوډۍ له روان دی، عثمان ذوالنورین روان دی رضی الله تعالی عنه قدمونه شماری. صحابه کرام ورته وی د الله حبیب دې تا پسې را روانو قدمونه یې درله شمارل. وی دا دې ولې شمارله؟ وی دا مې ځکه شمارله چې ډېر خوشحاله وم چې ته مونږ کره ډوډۍ له را روانې. نو ما وی چې څومره قدمونه دې زما کور ته اغوستي دي اقمره غلامان به ازادو، اغمره غلامان به ازادوم چې تا زما کور په طرف باندې قدمونه اغوست. داسې یوه لویه هستي او یو ښکلی رونق او رڼا صحابه کرامو نه رب العالمین واغستل او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. صحابه کرامو ته یوه لویه صدمه ورسېدله، لویه صدمه صحابه کرامو ته راله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات. لویه پریشانی په صحابه کرامو باندې راله. صحابه کرام وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم لی چې کله غسل ورکه وی تاله به غسل څوک درکوي؟ وی زما اهل بیت، زما خاندان نه نږدې ماله به دوی غسل راکوي، لکه علی رضی الله تعالی عنه زما اهل بیت به ماله غسل راکوي. وی جنازه به دې څوک کوي؟ وی زما جنازه به نه کوئ، په امامت په زما جنازه نه کیږي چې یو امام یې نور مقتدیانی. ماله به غسل راکې بس ما به کېده وی، بس قطار په قطار فرشتي به راځي، هغه به خپله دعا کوي، ملائک به راځي، بیا به نارینه راځي، بیا به زنانه راځي، بس په امامت د امام الانبیا جنازه نه ده شوي چې یو امام او نور مقتدیان. غسل به ورکو خو کپړې به نه لرکو، کپړو سړه غسل. او امام الانبیا په چارپایې پروت دی او اسمان نه ملائک راکوزیږي ډلې ډلې، دعا کوي، بیا ځي، بیا راځي نارینا، بیا زنانا، بیا غلامان ټول رالل. امام الانبیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دفن ټیم راغی. کم ځای دفن کو؟ رای مختلف چلیدلی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایل وی ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلیو چې پیغمبر په کم ځای وفات شي په اقا ځای به قبري، او دا د عایشې په کور کې وفات دی او قبر به هم د عایشې په کور کې. اتفاق وشو د عایشې رضی الله تعالی عنها په کور کې دفن کو. ځکه خو عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زه ډېره بختوره یم. موږ وایو عایشې بلکل ستا په بختورتیا کې شک نشته نو. وی ځکه چې امام الانبیا وفات کېده عایشه فرمایي رضی الله تعالی عنها وی ستاسو د امت پیشوا او مقتدا چې د دنیا نه تو نو نمبر زماو، کور زماو، غیږه زماوه او لاړې مې ورسره شریکې شوې، ځکه میسواک مې وله نرم کو، مسواک مې نرم کو، میسواک مې نرم کو.
نو نمبر زما دی زما په کور کې دی غیږ زما ده وی د امام الانبیا سر زما په دې ځای پروت وي چې کله تینه روح پرواز کوي نو نمبر زما غیږ زما کور زما لاړې زما چې مسواک مې ولا نرم کو نه شو وخلی ما نرم کو بیا مې امام الانبیا له مسواک ورکو عجیبه وختو عایشه فرمایي رضی الله تعالی عنها ټیم په ټیم به جومات ته ووتو صحابه کرام به یې راجمع کړل پوه دی چې زه به دا صحابه کرام به رانه داسې خوشي پاتې کېږي دا منبر به دې ته یو ورځ خوشی کېږي نو کې به ناست پې تکیا به یې وښلې وه او صحابه کرامو ته به یې خونې کولې داسې کوئ داسې کوئ داسې کوئ یو ورځ په منبر کېناستو وی ای صحابو یو بنده ته الله اختیار ورکو چې مال یې او که نه دنیا کې اوسېدل غواړي وی هغې بنده الله غوره کو چې دی ووینو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په جړا شو ولې جاړې صحابه کرام ورته وی خو یو بنده یادوي وی بنده نه یادوي د بنده نه مراد د ده ځان دی دا دې ځان یادوي د ده دا خبرې داسې دي چې دا منبر راته خوشی کېږي دا محراب مونږ ته خوشی کېږي دا ټیم په ټیم چې خونې کوي او بنده له الله اختیار ورکو دی دله ورکړی دی او د بنده نه مراد ځان دی او یو ته یوه ډیوټي حواله کوي دا دی ځي دا دی تلو واله دی د مانځه ټیم دی حکم یې وکړو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ووایه چې مونځ وکړي عایشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي نه د الله حبیب ابوبکر ډیر نرم دله دی ستا په ژوندانه هغه ستا په مصله نشي ودرېدلی وی عمر ته به ووایو وی زه چې سوام هغه وکئ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ووایي چې زما په مصله ودرېږي هغه په خپل ژوندانه په مصله ودرو اشاره و دې خبرې ته چې دې مې رکوټي امامت ته مخکې کو دا امامت صغرا دی نو زمانه پس په امامت کبرام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دی د امامت صغرا قابل دی نو دا د امامت کبرا قابل هم دی نو مانه پس په ګورئ خلیفه ابوبکر صدیقی رضی الله تعالی عنه دا اشاره صحابه کرامو ته ورکړه ټیم په ټیم به داسې خبرې کولې او صحابه کرام به پریشانه کېدل پوهېدل به پې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به ورسره و ابه ورسره و یو ورځ ورته وایي د الله حبیبه نن ستا طبیعت ټیک دی زه نن کور ته لاړ شم یو کور یې د بار لږ نبی علیه السلام ورته وی ورشه پته نشته دی چې نن زه رخصتېږم او زما د ژوند ملګری زما د سفر ملګری زما د حضر ملګری زما د مدفن ملګری زما د محشر مرګری به سار نه چې زه راځم بیا به دا خبرې نه کېږي اوس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خو وایي د ده طبیعت سیټ شو نو اجازت غواړي وي شپې له لاړ شم امام الانبیا ورته وي او لاړ شه ځه چې ملګری رخصت کو د ژوند ملګری سحر پسې استازی لاړ وي ابوبکر صدیقه رضی الله تعالی عنه ملګری دی وفات شو ته راغلی وې او ستا ملګری د دنیا نه لاړ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې راغې وی کتل چې امام الانبیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو وفات ته څومره لویه صدمه به ورته رسېدلي هر حالت کې ملګری کمبلې ته لر کو په دې تندي ښکل کو وی وا خلیلاه وا نبیاه وا صفیاه اے د الله خلیلا اے د الله نبی اے د الله محبوبا هم د الله خلیل وی هم د الله نبی وی هم د الله محبوب وی او بیا هم لاړلې د دنیا نه وفات شولې څومره لویه صدمه صحابه کرامو ته ورسېدل احادیث مبارکو کې راځي چې کله صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن کو چې دفن کو واپس رالل نه انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی فاطمه لار کې ولاړه وه
وی چې اتابت انفسکم ان تحسو علی الرسول الترابا. اے صحابو مالا به یو جواب راکوئ، مالا به یو جواب نن راکوئ چې زما ابا جان خو مالا خورو کې پټ کو، ستاسو دی نفسونو تاسو له اجازت درکو، ستاسو دی نفسونو تاسو له اجازت درکو چې زما ابا جان خو مالا خورو کې پټو. تاسو نه د امام الانبیا غ مجلس هیر شو، تاسو سره د هغه غ ناسته هیره شوله چې زما ابا جان خو ماله خورو کې پټ کو. وی صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. وی داسې مصائب را باندې رالل، داسې مصائب را باندې پر لپسې رالل. که دا مصائب په شپو راغلی وی نو ورځې به کو په ورځو راغلی وی سرن لیالیا، د ورځو نه به شپې جوړې کړي وي. داسې مصائب را باندې رالل چې زما پلار ابا جان امام الانبیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ او وفات شو. ولی به صدمه نه رسېدله؟ پلار او بیا د امام الانبیا په شانتې پلار هغه لاړ د دنیا نه. چې کله بم په سفر ته په سفر نو رابغې فاطمې رضی الله تعالی عنها کره به راغې په سفر زما، چې واپس به راغې نو بیا به م ړومبې د هغې کره لاړه، ام به ړومبې وکره ورغې، ام چې به د سفر نه واپس راغې بیا به وکره لاړ. نو دا مونږ او تاسو ته یو تعلیم راکوي چې مونږ او تاسو باندې مرګ را روان دی، مونږ به هم وفات کیږو. داسې لوی لوی هستی انبیاء کرام وفات شوي دي، نو مونږ خو وفات یقیني دی وفات کیږو، به مرګ له تیارې کوئ. چې کله انسان مړ شي که نه، حدیث مبارک کې را دي اذا مات المیت، چې کله سړی مړ شي که نه، نو دا خبره د اوس نه یادوئ چې زه به مړ یم او داسې خبرې به کیږي. حدیث مبارک کې راځي که نه چې کله بنده مړ شي نو قالت الملائکه ما قدم وقال بنو آدم ما خلف. چې کله سړی مړ شي نو یو قسمه خبرې دا خلق کوي او یو قسمه خبرې دا فرشتي کوي. نو د دې نه ځان اول خبرول پکار دي. نو چې سړی مړ شي نو خلق وی بنو آدم وی ما خلفه، یو بل ته وی رستو تی څه پاتې شو. هو خلق وی که نه وی یاره جیدادی وو، پټی وو، بیبي وه، بچی وو، کم بچی دی؟ نو خلق خبرې کوي وی رستو تی څه پاتې شو. او فرشتې قالت الملائکه، فرشتې په دغه ټیم کې خبرې کوي وی ما قدم. فرشته بلی ته وی مخې ته یې سلیږلي، مخې ته مخه ګورئ، رستو پرېږدوه، بچی پاتې دی او ښځه پاتې ده، جیداد پاتې دی، لس جریبه پاتې ده، هغه پاتې دی د وارثانو مال دی. ما قدم، یوه فرشته بلی ته وی ما قدمه، څه مخې ته لیږلي دي، مخې ته یې څه شی شته، په څه به یې بخي، روح به یې چرته وړو، څه به کېږي؟ ما قدمه، مخې ته یې څه لیږلي دي. مخې ته مونږ څه لیږلي؟ څه مونږ خو یې رالو ډېره و، بچو له یې ښه ډېره و، ښه ډېره چې وروستو یاره وی ډېر ښه پلار و، ډېر جیداد یې بچول. بلکل دا منم چې دا ښه پلار و چې هسې ورله الوزولی نه دی، خو زه وایم پلاره په بچو دې دومره رحم کو نو په ځان خو به دې هم رحم کړی. دا الوزول نه دي پلاره چې یو پټی او یو جریب او یو کنال کې دې جومات جوړ کړی وی او چرته مدرسه دې جوړه کړی وی، چرته یتیم خانه دې جوړه کړی وی، چرته یتیمانانو له دې کپړې اغستې وی، چرته کونډو له دې راشن یې اغستې. پلاره ځان له خو چې دې څه لیږلی وی. ما قدم، چې ته مړ شي چې د کلي یتیمانان خلاص اوچت کي که نه چې یا الله وی بخي، په ده خو مونږ آبادو. نو چې فرشته بلې ته وایي چې ما قدم، او د کلي خلق وی ښه ده چې خلاص شو تی چې کیسه یې ختمه شوله، په څه به دې الله بخي، په څه؟ نو دا آواز یاد ساته چې فرشته به راباندې دا آواز کوي چې ما قدم. حدیث مبارک کې راځي که نه، قرآن کې چې کله د قیامت شپیلی اوپوکهل شي
دا هر څه به لاړ شي. فکانت سرابا، پړق د شګې به تې جوړ شي، بلکل هر څه ختم. که د چا 10 جریبه جایداد دی، که 100 جریبه جایداد دی، لاړ ختم. ستا دومره نه پکارېږي. نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وی دا تاسو د آبادي نه دي کړي وی، دا دایي دا د پاخه آبادي دا اوس چې مونږ کوو ځان لمپېړه ډک کو ټایله پرخ دی پکې چوت دی پکې راشه مصري راوله دا ګټه لرکوه. امام الانبیاء فرمایل وی په دې کې هیڅ خیر نشته، هیڅ خیر نشته. چې چا څومره نفقه مالونه لګولی دي په هغې کې خیر شته، خو علاوه د دې نه چې په دې کې هیڅ خیر د آخرت نشته. د دنیا خیر شته خو د آخرت نشته. ګورې دا 2-3 کروړه چې دی لګولي دا تا له وروستو پیدا نه درکوي چې فرشتې اواز وکړو چې ما قدم مخې ته څه لیږلي دي، نو دا بیا پکې نه راځي مخې ته، هغه به دې په کار راشي. دا ټولې ځمکې به والوځي، پړق د شګې به شي. د چا په ځمکه کې چې جومات جوړ دی، بختور دی هغه خلک، دا ځمکه به نه خوري، دا به الوځي نه. دا ځمکن د جومات ته حدود دا به راغونډ شي دسي، بیت الله به یې ځان ته راکاږي، کعبه به دا ځان ته راکاږي د ټولو جوماتونو ځمکې، او الله به یې ورله په تله د میزان کې کیني. نو دقه به ما قدم کې راشي او نور خو داسې الله نو وی به چې او په ځمکه کې خو جومات شته، مدرسه په ځمکه کې شته، چېرته یو طالب علم یې پاللی دی، چېرته یو طالب علم د ده په پیسو علم کړی دی، یو یتیم یې پاللی او د یوې کونډې ذمواري اخیستې وه. ما قدم مخې ته څه شی شته. امام الانبیا کور ته راغی، بیزه حلاله شوې وه. نبی علیه السلام ورته وی بیزه م څه کړه؟ وی نور هم ټوله خیراتي ورکړې ده. وی کتې پوهه دا اوږه باقي ده، اوږه باقي ده او نوره ختمه شوې ده. نبی علیه السلام ورته وی هغه نوره باقي ده، اوږه یې ختمه شوې ده. تاسو وایئ چې نوره مونږ ورکړله اوږه باقي ده، نه چې دا کم هم ورکړې ده هغه باقي ده، او چې دا کم هم کور پرېښې ده دا ختمه ده. ما عندکم ینفد وما عند الله باق. الله وی دا تاسو سره چې څه دي دا به پناه شي، او دا ما سره چې څه دي دا باقي دي. دا مخې ته چې مرولیږل دا باقي دي، دا باقي دي. نو آخرت تپاره تیارې وکړو، مرګ له به ځو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ډېر مه خاندئ، ډېر مه خاندئ. دا ډېره خندا چې ده دا زړه مړ کوي، دا زړه مړ کوي، دا د چهرې نورانیت ختموي. مه خاندئ، مه خاندئ. خندا ډېره درځي که نه، نو اکثرو ذکر حازم اللذات. مرګ یادوه، مرګ 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 مرګ. خاندئ مو، دا د خندا میدان نه دی، دا د جړا میدان دی، د جړا میدان دی. خاندئ مو، مرګ یادوئ هره ورځ چې دا خنداګانې ورکې شي، زړونه به م ویښ شي. چې سړی خاندي نو د ده زړه مړ کیږي. رب العالمین دی مونږ ټول د آخرت طلبګار کی، او کریم الله زمونږ د ټولو آخرت آباد کا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.